رمضان مبارکه میاشت دی ما دا د ځینې احتیاطونه داسې پکار دي چې هغه سره د موده روژه ضایع نه شي. ډېر شیونه داسې دي چې هغه سره روژه ماتېږي. هغه تاسو ته پته دی چې مثال یو کس دی هغه خوراک کوي، اوبه وڅښي یا څه شی وخوري یا یې حالت ته مثال ګردا لري، اوړو ګردا دی یا نوره ګردا دی یا جمع دی یا استمنا دی وغیره وغیره، هغه سره روژه ماتېږي. نبي داسې الفاظ ما ورته خپلې نه ادا کوو. درود محمد علیه داسې الفاظ ما ورته خپلې نه ادا کوو چې هغه د وجې روژه باطلېږي. هغه دومره غټه ګناه دی چې که روژې کې چا داسې کار وکړ نو هغه سره د هغه روژه باطلېږي، د هغې روژې به بیا قضا کوي. داسې څه شی دی چا خدای باندې او رسول باندې دروغ توان کړلو، روژې حالت کې هغه روژه باطله شوه. نو ستاسو ټولو ذهنو کې به دا خبره وي چې موږ څنګه خدای باندې یا رسول باندې دروغ توانوو. ځینې خبره داسې وي چې هغه خدای نه وي کېږي، خدای دې وي چې دا خبره خو داسې خو خدای به هغه خبره هغسې نه وي کړې، یعنې قرآن کې به هغسې څه الفاظ موجوده نه وي چې رسول حدیث دی چې دا خبره داسې دی او رسول به هغسې حدیث نه وي. احتیاط مستحب کړي چې مولا علی اور بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ اطہار علیہ السلام بارے چا داسې الفاظ نقل کړلو چې هغه اهل بیت محمد آل محمد نه نقل نه وي شوي او هغه ویلو چې اهل بیت داسې یا مولا داسې وي هغه حدیث د مولا یا د پیغمبر یا د خدای الفاظ یا د قرآن الفاظ نه وي او چې چا هم داسې ویلو هغه خبره صحیح وي، هغه روژه د هغه روژې به بیا څه شی کوي؟ قضا وکړي. دوستانو دا زه ځان نه ویم، ما مخه ته دې کې کتاب کولاو دی او آیت الله سیستاني صاحب والا توضیح المسائل دی، هغه کې دا ذکر شوي دي چې هغه شیونه چې هغه سره روژه بدلېږي. هغه کې یو شی دا هم دی چې دا چوک جوډي حدیث یعنی دروغ حدیث یا دروغ داسې خبره چې هغه پیغمبر نه خدای نه اهل بیت نه نقل نه وي شوي او چونکې نقل دي هغه سره روژه ماتېږي. دوستانو ما ورته اکثر خلک خپلې معمولي معمولاتو زندګي کې داسې خبرې ما ورته خپلې نه ووځي. مثال کې طور باندې یو کس دی جمع کې ناست دی خبرې کوي، یا جرګې کې ناست دی یوه خبره کوي، یا کور کې ناست دی یوه خبره کوي، یا چاته نصیحت کوي هغه کې وایي چې مولا دی چې دا کار داسې نه دی پکار. خو مولا به داسې نه وي، مولا به داسې نه ویلي هغه خلکو هغه روژه بدلوي. ډېر احتیاط پکار دی خصوصا روژې حالات کې چې کله هم تاسو یوه خبره نقل کوو نو داسې بیا ما ویل چې یا مولا دی یا د رسول یې یا د قرآن کې که وي نو بیا خو خیر دی، که بیا خبره نه وه. اوس مثال ته ویل چې خدای د قرآن کې چې مونځ قایم کو اقیموا الصلاة، اوس دا خبره قرآن کې شته دی که ما وکړه خو خیر دی. خو که زه داسې خبره وکړم چې هغه سره نه قرآن کې شته نه نو بیا هغه څه شی شي خدای به دروغ توان کړي. یو کس دی هغه ورېځې خو خدای نه دروغ توان نه کړو، رسول باندې توان نه کړو، امام باندې توان دروغ نه کړو، ورباندې باندې ورېځې خو دروغ توان نه کړلو، ویلې چې ورېځې روژه وي، شپې دروغ توان کړو. آیا اوس به دغه ورېځې روژه ټیک وي که ټیک نه وي؟ شپې خو روژه نه دی که تاسو نه هغه روژه ټیک دی، خو که چېرې ورېځې دا خبره وکړي چې بېګا شپې ما کومه خبره کړې ده هغه درسته دی، هغه صحیح دی، دې روژه دې کې بدله شي.
دی روژې حالات کې مثال دی بېګا یوه شپې یوه خبره کړې ده څه پیغمبر ته وایي چې دا کار داسې وکړه شپې کړې د روژې نه وه ورځې یو نه حاجي صاحب تپوس وکړي چې بېګا کومه خبره کړې هغه صحیح دی که غلطه دی چې هغه صحیح دی دوره وي هغه روژه باطله شوه خو که نه بیا هغه وایي چې نه صحیح نه دی بیا روژه باطله نه شوه خو که یو کس دی هغه دروغ وویلو یو جوټې حدیث یې بیان کړی یا یې ویلو چې خدای رسول امام ته داسې ویایي بیا توبه وکړي چې نه نه زه به دروغ یم غلط یم خو چونکې د یو ځلې ذکر کړی بیا خپل روژه باطله یعنی که ډایرکټ ورباندې اعتراف وکړي چې زه د دروغ یم ما نه دا خبره غلطیږي مثال وشوله خو چونکې خو پهله جاموش کې داسې کړې وه هغه روژه باطله شوله د هغه به قضا کوي درود یا محمد وعلی محمد یو کس دی چې هغه داسې وایي چې ما دا خبره پلانکینه اورېدلې ده ما دا خبره پلانکینه اورېدلې ده د حدیثو کتابونو کې دا شی داسې شته اور هغه خبره درسته وي خو چونکې دې الفاظ کومي هغه همداسې نه وي لکه څرنګه حدیث راځي خو مفهوم اور مقصد یې همغه د حدیث وي درسته وي که به بعینه همداسې خبره نقل نه کړله خو چونکې هغه مقصد د حدیث په مطابق دی بیا به خیر دی بیا روژه باطله نه دی خو که روزهدار نه کله سوال وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره داسې کړې دی او که نه دی کړې مثال کے طور باندې تاسو مانه یو تپوس وکړو چې مسجد باره کې پیغمبر دا پلانکې حدیث دی دا حدیث داسې دی او که نه دی ما ته هغه پاته وي چې دا حدیث د پیغمبر نه دی زه بیا ویم چې او دی ما روژه باطله یعنی تاسو مانه سوال وکړ یاره د پلانکې حدیث یا قرآن دغه الفاظ یا دغه ذکر پیغمبر رسول امام ورمنه یا خدای کتاب کې دا شی شته که نشته هغه نه وي خو زه ویم چې او شته صرف او شته سره یعنی ما هغه خبرې تصدیق وکړه یعنی د تا هغې غلطې خبرې ما تصدیق وکړه ما دروغ تصدیق وکړه بس سره زما څه شی شوله روژه باطله شوله دوستانو دین کوم دی هغه ډېر دقیق دی ما او تا ته پکار دی چې یو قدم پوښتې هغه ډېر احتیاط سره کړو کله چې دغو خبرو سره روژه باطلېږي اوس خو موږ روژې نه ځان بند کړو روژې بیا خو مثال خبرې نه کړو خو دې نه دا هم ما او تا ته سبق اخیستل پکار دي چې روژې نه حیروان د دې شي ګناه شته ګناه یې دومره دی که روژې حالت کې داسې خبره وکړې نو روژه ده باطلېږي دې د وجې دوستانو کله هم بغیر تصدیقه داسې خبره داسې حدیث ما بیانوئ داسې الفاظ ما بیانوم که بیانوم نو داسې ما ویل چې خدای دی داسې ما ویل چې رسول دی داسې ما ویل چې نبي دی امام دی یا ورمنه دی که نه وي که بیا ویلي وي بیا حدیث صحیح وي بیا بیانې خو هغه همداسې الفاظ ته زده نه وي نو بیا خیر دی خو څه مقصد یې بیا د هغو الفاظو وي نتیجه ته ورسېدو دې حوالې سره چا څه سوال وي